بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه رشید پاک د امریکې نه نیغ په نیغه تاسو ته سلامونه او احترامات وایم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د امریکې وزیر خارجه مارک روبیو ویلي دي چې طالبان نه غواړي چې امریکن قیدیان خلاص کړي، لکه څنګه حبیبي یا نور ډینس. هغه کسان چې د دوی سره په جیل کې دي هغه دوی نه پرېږدي او د هغې وجه دا ده چې دوی په دې باندې امریکا بلیکمیل کوي. دوی غواړي چې د امریکې د افغانستان حوالې سره کومې روانې پالیسۍ دي په هغې کې بدلون راشي، په هغې کې نرمي راشي او د امریکې همدردي ترلاسه کړي. دا وجه ده چې هغه قیدیان یې په جیل کې ساتلي دي. بل طرف ته که موږ وګورو کله چې دا دوی حکومت راغی نو دوی د ټي ټي پي سره ټول هغه کسان د جیلونو نه راخلاص کړل د کومو چې د دوی سره همدردي وه یا دوی سره پاتې شوي وو. هغه که په جرمونو کې ککړ وو، که نور داسې ګناهونه او نور داسې عملونه یې کړي وو چې هغه د سزا وړ وو، خو دوی بیا هم راخلاص کړل. خو دا امریکایان قیدیان چې کوم دي حبیبي او نور دا دوی نه راخلاصوي. که مونږ وګورو د دوی خپله هم دا به ووایو چې طریقه وردات یې دا دی چې دوی بلیکمیلینګ کوي او په داسې انداز کې کوي چې دوی غواړي چې د بل ملک پالیسۍ بدلې کړي، ځان ته همدردۍ ترلاسه کړي. لکه څنګه چې په افغانستان کې ټي ټي پي ساتلې ده د پاکستان د بلیکمیل کولو لپاره. د افغانستان د هندوستان سره تعلقات دي، هم یې د اسرائیلو سره دي، هم یې نور ورسره جوړوي. دا هم وجه ده چې دوی غواړي چې پاکستان په دباو کې وساتي، همدردي یې ترلاسه کړي، د پاکستان روانې پالیسۍ چې دي هغه بدلې کړي او خپل ځان ته فایدې ترلاسه کړي. که وګورو هندوستان هم داسې ملک دی چې په ټوله نړۍ کې د نږدې ملکونو سره روایت او روابط چې کوم دي هغه ډېر خراب دي. که مونږ سریلنکا وګورو، که بنګلادیش وګورو، که نیپال وګورو او بیا که ورسره چاینا وګورو د هغې سره تعلقات خراب دي. دغه شان د ایران سره هم اوس تعلقات خراب دي، خو د طالبانو ورسره ښه دي. بل طرف ته که مونږ اسرائیل وګورو څه روان دي څه کوي، خو بیا هم د دوی تعلقات ورسره ښه دي. ولې چې دا دواړه ملکونه په مبینه توګه د ټي ټي پي لپاره د دوی سره د طالبانو سره مدد کوي، نو دوی ته په هیڅ اعتراض نشته. نو پکار ده چې په دې باندې نه کېږي لکه څنګه چې په وزیرستان یا په سابقه قبایلي علاقو کې خلک یا هلته ځایي خلک وغواړي او ووایي چې موږ به خپلو ماشومانو ته د پولیو قطرې نه ورکوو تر څو چې زموږ دا غوښتنې حکومت نه ومني. یعنې دا د بلیکمیلینګ یوه طریقه ده. دغه شان طالبان هم د بلیکمیلینګ یوه طریقه دا خپله کړې ده چې امریکن قیدیان یې ساتلي دي، ټي ټي پي یې ساتلې ده. پکار ده چې دوی د نړۍ سره اوږه په اوږه یا قدم په قدم باندې تګ غوښتل غواړي، نو په خپلو روانو پالیسۍ باندې باید نظرثاني وکړي او هم پکې بدلون راولي.